تو امام اعظم ابو حنیفه رحمت الله علیه خواله راغی ورتوی ما اوریدلی دی چې د سړی په کعبه باندې اول نظر ولګي نه اول دعای قبلی نو چې زه لاړ شم نو زه څه دعا وغواړم زمونږ دا خلک هم ډېر تپوس کوي عجیبه خلک یې ما خپل اوریدلی دي بعضې وایي چې په یو ځل لاړ شو نو په دې اول ځل به تې دنیا وغواړو او په دې بل ځل به تې بیا آخرت وغواړو څوک وایي ړومبۍ دعا به د دې کوم څوک وایي د دې به یې کوم څوک وایي د دې به یې کوم به هر صورت د لویو خلقو لوی ذهنونه نو امام اعظم ابو حنیفه رحمت الله علیه ته ویوي چې اول نظر مې ولګي نو څه دعا وغواړم چې الله یې قبلې هغه ورته وی چې کله د اول نظر په کعبه ولګي نو دعا وغواړه چې یا الله ما مستجاب الدعوات وګرځوه نو چې دا یوه دعا دې قبوله شوه خو بیا ټولې قبولې شوې مستجاب الدعوات معنی دا د الله چې زه کومه دعا غواړم هغه قبلوه نو چې دا یوه دې قبوله شوه چې بیا خو چې کومه غواړې چې هغه بیا قبلوه اب قبلیږي به هر صورت بما عهد عندک په سبب د هغې چې واده یې کړي ده ستا سره یعنی نبوت یې درکړی دی تعالی را نو په دې وجه ستا دعا قبلیږي لئن کشفت عنا الرجز که چرې الله لرې کو ستا په دعا سره عنا زمونږ نه الرجز دا عذاب کو دا عذاب الله زمونږ نه لر کو لنؤمنن لک نو خامخا مونږ به ایمان راوړو پتا باندې بس بیا به ایمان راوړو پتا ولنرسلن معک بنی اسرائیل خامخا به پریدو ستا سره بنی اسرائیل دی به د سرم پریدو بیا بوز ستا قوم د ظلمونه به پې نه کوو فلما کشفنا عنهم الرجز پس هر کله چې لرې کو مونږ د دې نه الرجز هغې عذاب لره هغه عذاب هم تې لر کو الی اجل د یوې نیټې پورې هم بالغوه چې دي هغې ته رسیدونکي وو هغې نیټې ته د هغې پورې هم تې نه عذاب لرې کو نو د دې نه مراد څه شی دی چې د یوې نیټې پورې هم تې عذاب لرې کو علما وایي د دې نه مراد وخت د غرقېدو دی اخر کې خودي غرق شوي وو که نه فرعونیان ټول غرق شوي وو نو د غرقېدو د ټیمه پورې ته الله وایي مونږ عذاب لرې کو یا د الی اجلن نه مراد هغه زمانه د وقفې د عذاب ده کله ناکله الله د قوم نه عذاب لرې کي وقفه پکې راولي د سمودې پورې د څه زمانې پورې نو مراد تینا هغه زمانه ده او یا تینا مراد هغه غرق دی چې د غرقېدو پورې تی مونږ عذاب لرک بیا خو مونږ غرق کړي دي اذا هم ینکسون نو دی به دغې وخت کې واده ماتوله نو دغه وخت به دوی بیا واده ماتوله فانتقمنا منهم نو پس انتقام واغستو مونږ د دوی نه فاغرقناهم نو پس مونږ دی غرق کړلو چې دی ونه شولو نو اخرې عذاب پیدا راغی چې مونږ دی غرق کړل فی الیم په دریاب کې ولم غرق کړل بانهم کذبوا بآیاتنا په سبب د دې چې دی تکذیب کولو د آیاتونو زمونږه وکانو ودوی عنها د آیاتونو نه غافلین ناخبره بے پروا په غفلت کې پراتو مطلب دا دی چې د دې د غرقېدو سبب چې هغه دوه ګناهونه خو ډېرو خو دا دوه پکې غټ غټ بنیادي ګناهونه یو ګناه ده چې دی نسبت د دروغو کو آیاتونو زمونږ ته او دویم دا چې دی به غفلت کو بے پرواهي به یې کوله نو د دې وجې نه دی مونږه عذاب پرې راوست کو څوک سوالو کې چې دا غفلت نه دی بې پرواهي دا خو یو غیر اختیاري امر دی دا خو د بنده په اختیار کې نه چې بنده غافل بې پروایي نو څرنګې الله د دې په وجه په دې باندې عذاب راوست دا خو یو غیر اختیاري دی د بنده په اختیار کې خو نه دا غفلت مراد علما وایي جواب دا دی چې دلته غفلت نه مراد اعراض د آیاتونو د الله دی
د الله د آیاتونو نه اعراض کول او هغې ته التفات نه کول دا اختیاري امر دی دا د بنده په اختیار کې چې د الله د آیاتونو نه اعراض وکړي او هغې طرف ته التفات نه کوي فرمایي ولما وقع علیهم الرجز کله چې رابغې په دوی باندې یو عذاب نو قالو دوی به ویل یا موسی ای موسی علیه السلام ادعو لنا دعا وغواړه زمونږ دپاره ربک د خپل رب نه د خپل رب په دربار کې بما په سبب د هغې عهده عندکه چې واده یې کړي د ستا سره لئن کشفتا کوچرې لرې کړو تا په دعا سره عنا زمونږ نه الرجز دا عذاب لنؤمنن نو خامخا مونږ به ایمان راوړو لکه په تا باندې ولنرسلن او خامخا به پرېږدو مونږه معک ستا سره بني اسرائیل فلما کشفنا نو هر کله چې لرې کو مونږه عنهم د دین الرجز دا عذاب الی اجل د یوې نیټې پورې هم بالغوه چې دی به رسیدونکي و هغې نیټې ته اذا هم ینکسون دغه وخت به ماتولو دوی وادي لره فانتقمنا منهم پس بدل واغستو مونږه د دینه فاغرقناهم پس غرق مو کړل فی الیم په دریاب کې بانهم په سبب د دې چې دوی کذبوا بآیاتنا چې نسبت د دروغ به یې کو آیاتونو زمونږ ته وکانو دوی عنها د دې آیاتونو نه غافلین بې پروا